فضول اور لایانی تحقیقات طالب حق کا کام نہیں۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سالک اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر لایانی اور فضول تحقیقات کے درپے ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ طالب ہی نہیں۔ سالک اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر لایانی اور فضول تحقیقات کے درپے ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ طالب ہی نہیں۔ جیسے کسی شخص کے سامنے کھانا لایا جاوے، وہ کھانے میں مشغول ہونے کے بجائے یہ سوالات اور تحقیقات کرنے بیٹھ جائے کہ یہ چیزیں کس بازار سے خریدی گئیں، کون لایا، کس نے پکایا، کس طرح پکایا، کیا مسالے اس میں ڈالے، تو یہ علامت اس کی ہوگی کہ اس کو کھانے کی ضرورت اور بھوک نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ چې دا جمله ارشاد فرمایي د سالک هغه کس ته ویل کېږي چې هغه الله طرف ته تلل شروع کړي، چې کله سړی بیعت شي او د بیعت نه پس ابتدایي معمولات د شروع کې د ته ورکړی شي د ته سالک وي، تر څو پورې چې د اسباق جاری وي د ته سالک وي۔ نو د روان دی الله جل جلاله طرف ته او دته هر هغه کار چې کوم حواله شوی دی په هغې کې پکار دا ده چې دی مشغول او مصروف اوسي او بې ځایه فضول تحقیقات نه کوي، لکه فضول تحقیقات دا دی چې دته خپل شیخ ووي چې 200 لا اله الا الله ذکر کو او دی طریقې سره کوا او سر ته داسې حرکت ورکو او دا تصور کو چې ما د زړه نه ټول بوتان د الله نه سوا وویستل، که هغه د دنیا د مال او دولت بوت دی، که د جوړو جامو بوت دی، که د نفسانی څومره خواهشات چې دي هغه ټول مې وویستل او الا الله سره دا تصور کو چې یو د الله محبت او د الله ذکر ما په دې زړه کې پرې ایستل نه ایستل، دې تصور سره وایا او سر ته داسې حرکت ورکو، نو دې دا تحقیق شروع کی چې سر ته داسې حرکت ورکولو ته څه ضرورت دی او دې تصور سره ویلو ته څه ضرورت دی او دا 200 کرته چې ما ته خولی دا ولی دا وجه څه ده، 200 کرته چرته راځي؟ یا شیخ دته ووی چې تسبیحات سحر پسې 300 ځله وایا، استغفار 300 ځله، لا اله الا الله 300 ځله، درېمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 300 ځله، درود شریف 300 ځله. دی وایي چې دا 300 ځله ولي او په دې ترتیب باندې ولي، اول دا ولي بیا دا ولي، نو دا سالک نه دی، دی په لاره باندې تلل نه غواړي او د سلوک نه کوي، نو د ته به وصول هم نه حاصلېږي، دی به واصل الی الله نشي، الله جل جلاله ته به دا سړی نه رسي، دی به په لاره کې پاتې شي۔ کوم سړی چې د شپې هغه په یو لار باندې ځي او خطر وي چې شپه ده، ځناور دي یا غله دي، نو دی په سورلۍ باندې تیز باغزې باندې تیر شي او که دی یو خوا ګوري او ودرېږي او بل خوا ګوري ودرېږي، نو کېدای شي چې څه نقصان ورته څوک ورسوي۔ نو دغسې په دې څیزونو کې خپل شیخ سره تا بیعت کړی دی، نو بیعت چې کېږي هغه د دې نه پس کېږي چې ستا په هغه کس باندې اعتماد پیدا شي، تر هغې پورې ته بیعت مه کوه تر څو پورې چې د خلکو نه تا تحقیق نه دی کړی چې دا کس څنګه دی، دا چې د ساحر خو نه دی، جادوګر خو نه دی، دا مداري خو نه دی، دی چې کوم دی نو خلکو نه مال خو نه حاصلوي، د مال لپاره خو دا دکانداري نه ده شروع، دا عقیده خطا او خطرناکه خو نه ده او د دین ضروري کارونه واقف دی او که نه، نو دا څیزونه تپوس اول وکړه چې کله دی دا وکړل او دغه شیخ جوړولو قابل و، هغه سره د بیعت وکړو، اوس چې هغه څه وایي په هغې باندې چلېږه، مرده به دست زنده، خپل شیخ ته خپل ځان داسې حواله کړه لکه مرده به دست زنده، مړی غاسل چې غسل ورکوي چې کوم طرف ته اړی راړی نو هغه طرف ته هغه اوړي راوړي،
په علم کې علمی تحقیق ته علم زده کې هغه بیل شي دی بیا هغه کې تحقیقات کیږي لیکن د سلوک په لار کې تحقیقات نه کوم کس چې لایانی تحقیق پوه نه شو وظیفه شیخ ورکړي وخت دی پوه نه شو یا مثلا د خپل بیماری وړاندې کوي چې صاحب زه خو پوه نه شم دا ما کې بیماری ده او کنه کله به دی وای چې ریا ده هغه بریانی او کله به دی وای استغنا ده هغه استغنانی هغه بریاوي کله به دی وای ریا ده هغه بریانی استغنا بي نشه دې تاسو کې خپل شیخ ته خبر وړاندې کینو دا تحقیق نه دی بلکې دا سلوک قسم دی او دغه کس په لار باندې تل غواړي خودنه لار خطا شوی ده نو د خپل لار ځان ته نه غي نو بہر حال فرمائی سالک اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر لایانی اور فضول تحقیقات کے در پہ ہو تو اس کی علامت ہے کہ وہ طالب ہی نہیں جیسے کسی شخص کے سامنے کھانا لایا جاوے وہ کھانے میں مشغول ہونے کے بجائے یہ سوالات اور تحقیقات کرنے بیٹھ جائے یہ چیزیں کس بازار سے خریدی گئی کون لایا کس نے پکایا کس طرح پکایا کیا مسالے اس میں ڈالے تو یہ علامت اس کی ہوگی کہ اس کو کھانے کی ضرورت اور بھوک نہیں ہے کسی شخص میں کوئی عیب دیکھو تو اس کے دوسرے کمالات سے قطع نظر نہ کرو کسی شخص میں کوئی عیب دیکھو تو اس کے دوسرے کمالات سے قطع نظر نہ کرو دا اصول نن سبا خلق بالکل اکثریت دا سیدی چې دای پرېخي ډېر کم خلق په دې باندې عمل کوي هغه دا چې بل کس کې صعیب ښکاره شي دته نو دی ویور دا سړی داسې دی دا غسر بغض دا غسر کینا دا غسر نفرت دا شروع کی پاغه کې بس سل خوبی خیوی لیکن د مزاج دا سي تعصب پسندانه مزاج دی چې د هغه سل خوبی د مخه ته یوم باغې کې ناراضي او هغه یو عیب وتخکاری دا غسر نفرت پیدا شي دا غسر بغض دا غسر کینا او کله پزان کې د یو خوبي وي او یو کم سل عیوب بګي هغه خپل خوبي و تخکاری او یو کم سل عیوب دې نه پټي د ځان په باره کې د انسان دا تللا او د بل په باره کې دا تللا چې یو کم سل خي خوبي دی بګي خاصلدونو انسان دی فرښتہ خو نه ده فرښتې داسې مخلوق دی چې دا غینا معصیت نه کوي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون زمونږه د اکابرو د علماو د عقیده ده چې د صحابو نه څوک هم افضل نشي کېدی د صحابو نه علاوه اگر که هغه د الله جل جلاله ولایت کامل درجه ته ولې نه رسیدلې صحابي نه افضل نشي کېدی لیکن سره د دې دام زمونږ د اکابرو نظریه ده چې صحابه کرام معصوم نه دي انبیاء کرام معصوم دي صحابه معصوم نه دي او د انبیاء کرام معصوم دي د دې مطلب دا دی چې انبیاء کرام الله جل جلاله د ګنا نه بچ ساتلي دغه وجه ده چې دا غي په ذات کې د امت لپاره نمونه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین نمونہ ہے اس کی ذات اقدس میں او یدي وجه دا چې هغه ګناه نه کوي هغه چې په کوم الله ارزي کوم یو حرکت کوي کوم یو عمل کوي پیغمبر نو دا ټیک وی جایز وي او د پیغمبر نه علاوه صحابه کرام هغه معصوم نه دي ګناه دا غي نه صادر دي شي لیکن په مونږ کې او باغی کې ډېر غټ فرق دی هغه فرق دا دی ولم یصروا علی ما فعلوا صحابه کرام په هغه ګناه باندې مصر ني کومه ګناه چې دا غي نه صادر شي او مونږه د دې زمانه مسلمان او خو بیا پرېدا الله جل شانه چې مونږ سره مونږه معاف کی زمونږ ګناهونه ډېر زیات دي نو دا ډېر لوی د الله پاک په مونږ باندې احسان نو صحابه کرام مصر ني هغه په ګناه باندې اصرار نه کوي او اصرار سواد سره دی اصرار سمانا چې ګناه وکي او باغ خپېمانتیا نه کوي بیا ګناه وکي دوا درې ګناه وکا او پړمبای ګناه باندې خپېمانه نو دا اصرار دی صحابه کرام چې بچب چرته د ګناه شوی دا هغه خپېمانه بشو او بیا به صرف خپېمانتیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبرالو چې کله غي حیات
بیا وی چې یا رسول الله ما نه خدا ګناه شوی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مخړولو بیا برالو چې دا ګناه نه شوی ده. اقم علی حدا، پما باندې حد جاری ک، پما باندې حد جاری ک یا رسول. یو صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو فلان کې نشتا، نو بل صحابي و چې یا رسول الله داغه خبر زره اړم تاسو ته. لاړو داغه کور ته لاړو چې وې کتل نو په کور کې ناشته جاړي سری ټیټ کړي د جاړي او دا اوخ کې د سترګو نه په سینه او په ګیره باندې روانې دي. د ته تاسو کو چې ولي وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې په اوچت आवाज خبره کړې ده، په اوچت आवाज می خبره کړې ده. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تاسو د پیغمبر په आवाज خپل आवाज مو چتوي، تاسو د پیغمبر په आवाज خپل आवाज مو چتوي. معنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې आवाज اوچت شوی دی. اوس زه په دې نه پوهېږم چې زما سره به الله پاک څه معامله کوي. د دې یارې نه زه تلیم نشم چې زما په باره کې څه آیات نازل نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه کس راغلی چې یا رسول الله هغه خو کور کې دی جاړي او دا کیفیت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې الله جل جلاله هغه ته ارس معاف کړي دي او بشارت ورته ورکو بیا علا غرال صحابه خدا کیفیت. او زمونږ نن سبا عادت ده چې څومره یو سړی مثلا اعمال د نیکۍ ډیر زیات کړي نو چې چرته ته ګناه وشي نو هغه پښتو کې وای خپل غول پټول دي، نو هغه کړي ګندګي او نجاست مونږ باغې خاورې اړو چې چا باندې نظر برونځي دا غي د پټولو کوشش کو. کله کله دا سی وی چې دا غي ګناه د نیکۍ جوړولو کوشش کوي چې دا خو ټیک ده، دا یو حرام ته هغه وای چې دا جایز ده، او کله بیا دا سی وی چې نیکی ته نه جوړو نو پټو کم از کم چې دا پچا سرګن نشي. صحابي بخپل راضي پټ بد عمل ته شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راضي چې یا رسول الله ما باندې حد جاری کړه، ما نه ګناه شوی ده. نو په صحابو کې او په غیر صحابي کې چې کوم نه فرق دی. نو دا غیب په خپل ځان باندې نظر او نن سبا زمونږ نظر چې کوم نه په بل باندې په بل کې یو عیب دی یو کم سل خوبی دی، نو هغه یو کم سل خوبی زمونږ مخه ته ناراضي. نن سبا دغه معاملې کچره په کور کې سړی د خپل خزو سره اختیار کین نو د کور جنگ جګړه به ختم شي، د کور جنگ جګړه به ختم شي. او حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده فرمایي چې کومه خزه پواړوي نو دا حیانا کا پرددارا د خاوند عصمت د عزت حفاظت ډیر زیات کوي. نو ته ور سره جنگ کې د لوخې د اسخا پروت دی، د بیزایا پروت دی، د لوخې د نولې مات شو، د شوړه دینه دیوالی کور دینه د صفا کړي ته داسې چلو شو داسې چلو شو. لومبه هوته د معلوماتو که چې ستا په خزبانه حقوق کوم دي ته پته نشته. او بیا چې کوم دینو دا غې نه پس بیا ته هغه ټولي خوبي پاغې کې دي هغه حیانا کړه هغه پرددار ده هغه بهر د کور نوزي هغه پردو سړو ته نه ګوري، هغه ستاسو د راضي ساتلو ستاسو سره محبت انتهایی کوشش کوي، ستاسو خدمت کوي. ته هغه هر سحر کې دا یو خبره ستاسو ډک مسترګو ته ډکې کی پاغې باندې ته کور اجاړ کې وران کې. نو دا جنگ جګړې کې چې انسان دا تصور کوله دا سيزونه بنرات هغه نستا خشته بچی پیدا دي. او بعضی خلک دا سړي چې هغه وي چې د دنیا دا هیڅ تر سره نه وي لیکن یو زوی خدای را کړی د دنیا چې چا سره اولاد نشته، د چا څه حاجت دی، د چا څه حاجت دی، ته الله جل شانه ته اولاد درکړي. نو بهر حال د انسان سوچ دی. نو ذکر دلته فرمایي میرا تجربہ ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ دا جملہ ذکر کړی دا. ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ جو عورتیں انتظام میں پوہڑ بد نظم ہوتی ہیں ان میں جوہر عفت پورا ہوتا ہے. چکو میں خزی پواڑی بھی نو اغی اغا پاکی بھی
هغه پاکي وي د چا سره خبره چاته قتل د چا په باره کې سوچ دای د سره وینا. اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ عفت و پاک دامنی کے اعلیٰ وصف کا استحضار کیا کرے تاکہ دل کی کدورت دور ہو جائے. کچری یو سړی مخه ته دا راشي دا خزه زما پواړه ده نو دا سوچ لري کده دی په زیدار راواله چې دا داسې پاکه ده عفیفه ده. قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے. عسى ان یجعل الله فیهن خیرا کثیرا. اللہ پاک فرمایي چې قریب د چې الله جل شانہ په دغه بیانو کې تاسو ته ډیر لوی خیر واچي، یعنی کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہی خیر کثیر اور بڑی بھلائی عطا فرمائے. میں ارشاد فرمایا میں بے ادبی کو معاصی سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں. میں بے ادبی کو معاصی سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ فرمایا کہ مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کے عواقب اور نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں. یو معصیت تھے اور یو بے ادبی دا. بے ادبی ہتک تو ہتک سپکاوے توہین تحقیر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سمرہ کتابونه لیکلي پس سونو کتابونه لیکلي او دا غي علمی مقام سمرو او الله جل جلاله په اصلاح کې د خلکو په تزکیه کې کوم مقام تا الله پاک رسول سمره خلکو ته استفاده حاصله کړی دا. دی وی چې زه د معصیت نه بے ادبی زیات غټ خطرناک شی ګڼم. معصیت دی ته وی چې وسړی د الله نافرمانی وکړي. مزه ترک کو معصیت ته او نشائع کا معصیت تھے، سودی واغش تو معصیت تھے، رشوت کو معصیت تھے. لیکن بے ادبی جدا شے دے. بے ادبی دادا چه دے یو ولی اللہ دا اللہ دا دوست بے ادبی ہو کا دا غص پکاوے ہو هغه ته سپوره خبره او که سخت خبره او د یو عالم بے ادبی ہو کا هغه پسې خبري ہو کی. قرآن کریم د حافظ بے ادبی ہو کا هغه سره نور څه نشته، صرف هغه حافظ دی. دغه یو عالم دی دغه سره نور ذاتیات نشته، صرف یو عالم دی. بدی بنیاد باندې بے ادبی ہو کا. نو تھانوی رحمہ اللہ فرمائی کہ میں اس کو معصیت سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں. دا خطرناک لفظ سے مطلب دے دا ولیونه وی چې معصیت سے زیادہ گناہ ہے. گناہ و تزکونه وی ځکه چې گناہ ویل دا د الله جل جلاله د الله د پیغمبر کار دی. او خطرناک مطلب دا چې د معصیت د ارتکاب سره سړی مؤمن پاتې کیدی شي او د بی ادبی د ارتکاب سره کله کله د سړی نه ایمان سلب شي. دا فرق دی پکې. د معصیت د ارتکاب سره سړی مؤمن دی، یو سړی مز نه کوي مؤمن دی فاسق دی، مز نه کوي د رشوت خوري لیکن مؤمن دی فاسق نه دی، سود خور دے سود اخلی سود ته حرام وای مومن دے په الله جل جلاله باندې ایمان دے نو مومن دے فاسق تے گناہگار دے لیکن ایمان بزے دے سود ته حرام وای. او یو سړی دے هغه ګناه نه د کړی لیکن داغه د خلینا داسې خبر وروته چې هغه خبرې سره ایمان سلب کیږي، دا د ایمان خلاف ده. دا سی خبر وتا چې غي سره ایمان سلب کیږي نو دا غي فاسق سړی نه زیات غټه خطر ده، خطرناک بری ده چې کله ایمان سلب شو بیا که سړی مزونه کوي که زکاتونه ور کوي که خیراتونه کوي او که ذکرونه کوي او که نوافل کوي او که تلاوتونه کوي او که خبري کوي او که خبري اوري دا چې کله د دخلنا خبره وتی نو دغه وخت کې د ایمان چې سلب شي نو چې د څومره کارونه کوي دغه قیمت نه لګي. بیا
په دې بازار کې د کرنسۍ د 100 روپو لوټ د 500 د 0 روپو د 500 روپو لوټ قیمت لګي په هغې باندې اشیا کېږي سودا پې ته راړې اله پې راړې چې دې پسې شاته د حکومت مهر وي او که هغه شرط نی مثلا حکومت ویلی چې نن نه پس د 100 روپو لوټ دا ختم شو نو که چا کره بورۍ ډکې وي نو په هغې باندې څه کېږي د هغې علاج صرف او صرف دغه دی چای پې نه پخېږي چې پانغري کې واچوي ویسوځي نو چې ایمان نی چې څومره نیک اعمال سړی کوي هغه ټول ابس دي ځکه قرآن کریم کې الله پاک شرط ذکر کړی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور حال یہ ہے قید یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ایمان شرط نو بہرحال دا بے ادبی دا ډیره زیاته خطرناک ده دا اولیاء او خلق اولیاء الله د بے ادبی نه ځان ساتي د مسلمان د ولی پته نه لګي د ولی په سر باندې خکرنی یا په باندې تاج نی او ولی هغه نی چې هغه خې جامع او خجوبا چولی د بشلیدلی کپڑے په بدن باندې پرتی وي دی به زمیداری دی به ولی الله ولی را ولی می شناسد خلق نشي پیژندې دی شدا ولی الله دی چې یو مسلمان دی داغه هتک او توهین مکوا رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته مخامخ ولاړو او فرمایي چې اے کعبه ته د الله کورې او د الله په نزد ډیر معظمه عزتمنه لیکن یو کس داسې دی چې هغه ته الله باندې ډیر ګران دی او هغه څوک ته مؤمن نو د خانه کعبه څوک بی عزتی کوي هتک خانه کعبه ته چې لاړ شي سړی مسجد حرام ته چې خانه کعبه مخامخ شو به اختیار د سړی د سترګو نه یا چغه خلې نه چغه وزي د سترګو نه وخت دوی او چې خانه کعبه سره نږدې شي بس انخته جړه سړی ته ورسي او د خانه کعبه په شان کې خلا نور خبره پرېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن د خانه کعبه نه الله جل جلاله باندې داغه عظمت زیات دی ګران دی ځکه چې د پسینه کې الله دی په الله جل جلاله باندې ایمان لري نو د اولیاء او توهین مسلمان هغه ولی کې دی هغه ولی الله چې مسلمان صحیح مانو کې مسلمان دی د الله ولی دی چې ټول مسلمانان صحیح مانو کې مسلمان دا ټول الله اولیاء دي ته د یو مسلمان هتک کې دا غبه ادبی کې ته او یریګا چې ستا ایمان ته خطر لاړ شي بیا یو عالم او بیا یو نیک کس نو بهر حال د دې نزان ساتل پکې تاسو وګورئ دا ګستاخی چې وته وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارې نه یو سړی واوړېدو نو دا ګناګار دی فاسق دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د خلې نسبکه خبره وخته سپکه خاکه جوړه کا کړه خیراخ کلی دا غې نسبکه وي هتک نو دا په کافرو کې دومره سخت کافر دی چې بل کافر برداشت دی نه دی برداشت دی که کافر دی که دارالحرب کې دی که د دنیا په بل ګوټ کې دی د پریخو قابل نه دی او دی فوراً ختمول غواړي د دنه مخکې یو بل کس دی مرتد هغه واجب القتل دی لیکن ګستاخ د مرتد نه زیات سخت کافر په کفر کې امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې فرمایي ترجمه الباب کې بابن کفر دون کفرن بعض کفر سے نیچے درجے کے ہیں کفر میں فرق ہے یو هغه عمل له چې هغه عمل له کفریه لیکن سړی په کافر کیږي نه یو هغه عمل او قول له چې هغه سړی کافر کیږي کافر شو دا غینه پس هغه عمل له چې دا کافر په معاشره کې پرېښوي شي یو سړی مسلمان شو بیا کافر شو مرتد شو نو دی په معاشره کې نشي پرېښوي دی به قتلېږي حکومت به قتلای او دا غنه سخت بیا هغه دی چې هغه ګستاخ دی دا ګستاخ چاته وي بې ادبي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې وکړي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې دا آیت کریمه چې کړه نازل شو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې نو وای چې دومره په ټیټه आवाज به کولې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله کله مشکل پیښ چې دسو وي
د دې یاري نبی پټی आवाज کولی چې سینې غوید کې راشو ځکه چې چا وی आवाज اوچت کو الله جل جلاله فرمایي قران پاک کې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاسو ته پویم نه اوستا عمل بټول ځای شي حبتی کې دل عمل دیته وي چې مسکړې نه کړي صدقه ور کړي نه ور کړي روزه نیولی او هغه نه نیولی هغه ټول روزه دی لاړه ټول مزونه دی لاړل سینته ټول نوافل دی لاړل ټول ذکرونه او تلاوتونه دی لاړل چې څومره نیک اعمال لیکلو هغه هر څه لاړل ان تحبط اعمالکم دا کله چې کله دی आवाज اوچت کو بے ادبی نور نه صرف आवाज اوچتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کې چې دا علما لګي ګرځابر او دا وی پر رسالو کې راضی په اخباراتو کې راضی په تقریرونو کې راضی بعض خلک ځان قربان کړي نه دا اسې خو نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان اقدس خلاف خبر کول لاغي وجداد نو بہرحال حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمائی میں بے ادبی کو معاصی سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں ایک مرتبہ فرمایا کہ مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے زمونگا کابر تاسو ګوري دارالعلوم دیوبند کوم خلق چې به پرای کې خلاف وو نظریه او سوچ کې به خلاف وو مثلا د دیوبندی او بریلوی او د دیوبندی او د اهل حدیث غیر مقلد هغه کې چې کله زمونږ اکابر زمونږ شيوخ او زمونږ مشایخ جب استعمال کړي د خبرې کړي د نو په اعتدال کې کنزل نه د کړي سپور خبره نه د کړي سخت نه دی ویلې هغه طرف نه ویلې کې دل دې طرف ته نه ایک صاحب نے حضرت رحمہ اللہ کو خط میں لکھا کہ میں داڑھی منڈاتا ہوں اور فلاں فلاں گناہوں کا مرتکب ہوں مگر دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر ان حالات میں آپ اجازت دیں تو حاضر ہو جاؤں یو سړی حضرت تھانوی رحمہ اللہ ته خط لیکلو چې ګیرم خریم او فلان کی ګناه هم کوم لیکن زړه مې غواړي چې تاسو خدمت کې حاضر شم مطلب دا چې تاسو سره تعلق جوړ کم د بیت حضرت رحمہ اللہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کا ظاہر خراب ہے اور باطن اچھا ہے اور میرا باطن خراب ہے ظاہر اچھا ہے آپ کا ظاہر خراب ہے اور باطن اچھا ہے اور میرا باطن خراب ہے ظاہر اچھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں او شیخ سره تعلق چې جوړې نو مناسبت پکار دی نو ستا او زما مناسبت نشته فرق دی ستا ظاهر خراب دی باطن دی خره او زما باطن خراب دی ظاهر دا زمونږ د اکابر شان حضرت مولانا بن نوری رحمه الله ما په بنوري ټاون کې سبق ویلې دی مولانا بن نوری رحمه الله عربو ته دوري تطلو نو یو ځل د مصر یو عالم راغلو او تاسو ته پته ده چې د مصر قرا او د مصر علما هغه ګری ني کلین شوی قاری عبدالباسط رحمه الله قرآن کریم قرات او الله جل شانو आवाज ور کړو لهجه ور کړی ولیکن ګیره نو یو ټاون تر راغله په منبر باندې ناستو موږ ته مخامخ ناستو طالبانو قرات کولو نو پړم بیزل مونږ ولیدو سر نه پټکې تا وکړو د مصریانو خاص پټکې چې ګیره نه او د منبر په هغه سوک باندې ناست او چې قرات شروع کو نو مونږ سبحان الله دا نوې نو دغه شوق دغه دلچسپي و چې مسجد نبوي منبر باندې کېنو ما ته عرب ناس نو غي کوم دینو سبحان الله وی نو تاسو وای تاسو ولې نه وایي او بیا طالبانو د جوزل شاه ورکنه بیا ټول حال کې به وګونجو زمونږ د دې مجالسو د خانقاه خصوصا د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې څومره چرته مجالس کیږي او یا د غي زیر سایه کیږي نو د غي ترتیب داده چې مونږه تاسو اوري نات خان چې نات وای نو مونږ دا نه وایو نو سبحان الله رس کته او زر کرتا وایا خو د ذکر په توګه وایا ذکر او سبحان الله سره چاته شاټه په نو دا بل مقصد شو نو دغه وخت سبحان الله ویل شاټه پول دي چې شابه خود شابه په ځای باندې دی سوی سبحان الله نو دا الله ذکر د بل مقصد لپاره نشي استعمالوله دا الله ذکر به فقط کې یعنی د دنیوي کار لپاره نه بهر حال
مولانا بن نوری رحمه الله سره یو ځل د مصر عالم راغلی و، ګیره نه وه. نو حضرت او فرمایل چې دی به تاسو ته بیان کوي او دا داسې عالم دی، داسې دی، داسې دی، د هغه چې څومره علمي مرتبه وه او څومره هغه ته الله جل شانه صلاحیتونه ورکړي او څومره کمال ته رسېدلی و. نو حضرت هغه ټولې خوبۍ د هغه بیان کړي. نو خلکو د هغه زنې ته کتل، ګیره نه وه چې د ده خو ګیره نشته دی، صاحب ته د په زړه کې زبان حال سره خلکو وي. نو حضرت بن نوری رحمه الله پوه شو. نو بیا ورته یې وفرمایل چې د ده تاسو مخ ته ګورئ چې د ده په مخ باندې ګیره نشته، خو په ده کې چې ما کومې خوبۍ لیدلې دي نو هغه ډېرې زیاتې دي. صرف یو پکې دا بدی ده چې د ده ګیره نشته دی او زمونږ ګیره شته دی، ظاهر مټیک دی، خو په مونږ کې چې کوم نقصانات دي نو هغه ډېر زیات دي. د ده د ظاهر صرف دغه دی، نور په ده کې هر قسم کمال موجود دی. نو تا ته څه پته ده چې ته یو مسلمان سره نفرت کې، کرکه کې، هغه ظاهر ته وګورې، هغه کې نورې څومره خوبۍ دي. ته هغه ته بد وې، ته خپل ځان ته وګوره، خپل عیوب وشماره چې تا کې عیوب ذات دي که هغه. نو حضرت رحم اللہ جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کا ظاہر خراب ہے اور باطن اچھا ہے اور میرا باطن خراب ہے، ظاہر اچھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. اگر دونوں کے عیوب ایک جیسے ہوتے تو مناسبت ہو جاتی اور عدم مناسبت کی صورت میں کام نہیں ہو سکتا. کام نہ مراد اصلاح دا، اس لیے تکلیف سفر ضائع ہوگی، مناسب نہیں. اور پھر خود ہی فرمایا کہ اسی طرح کا ایک مضمون ایریک صاحب نے بھی لکھ کر اجازت مانگی تھی، ان کو میں نے لکھ دیا تھا کہ جس حال میں بھی ہو آ جاؤ. حضرت تھانوی رحم الله فرمایي چې دغه خط بل قسم راسته ولو او غم خپل حالت لیکل خو ما ہوتے چې کوم حال کې نوراشا. وجہ یہ تھی کہ ان کا خط پڑھ کر فکر اصلاح مترشح ہوئی تھی. داغه د خط نماده اندازو که چې د خپل اصلاح غواړي او دا پورته چې کوم ذکر شو مذکور صدر دغه د خط نه دغه شی و چې د خپل اصلاح نه غواړي اور ان کے خط سے ان کی امید نہ ہوئی، اس لیے جواب مختلف ہو گئے. ارشاد فرمایا اگر ایک ہی معصیت کا تقاضا نفس میں بار بار پیدا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ خطرہ نفسانی ہے، اور اگر ہر مرتبہ مختلف قسم کے گناہوں کا تقاضا اور خطرہ دل میں پیدا ہو تو وہ خطرہ شیطانی سمجھا جائے. حضرت تانوی رحم اللہ فرمائی شیطان هم زمونږ دشمن دی او نفس هم زمونږ دشمن دی. نفس زمونږ په بدن کې دی او شیطان په خارج کې دی. شیطان د بهر نه زمونږ زړه ته د ګناه وسوسه اچوي او نفس دننه تقاضا کوي د ګناه، نفس تقاضا کوي دن، او دا شیطان دا نفس په خپل ځان دپاره استعمالی، خپل حق کې استعمالی دا نفس. لکه څنګه چې امریکا کافر د مسلمان بد غواړي او دلته د مسلمانانو په منځ کې یو کس مقرر کړي او د هغه په ذریعه هغه مسلمانانو ته نقصان رسوي او غوی د پاکستان رهایشي استوګن. دا نفس زمونږ په بدن کې دی، د دې نه بېلېدی نشي. خدا ټول کار د چا دپاره کوي؟ د شیطان دپاره او د دې ځان خلاف کوي. دغه نفس انسان ته چې کوم د ګناهونو تقاضا او خواهش راپورته کوي، نشه او زنا او شراب نوشي او غلا او سود او رشوت او مختلف څیزونه او دا مزمکو دا روژه منیسه، نو دا ټول دغه نفس چې کوم دی نو دا انسان جهنم ته غورځوي. دې کې به فرق څنګه کېږي چې دا د شیطان وسوسه ده او دا د نفس تقاضا ده. نو حضرت تانوی رحم الله دا فرمایي چې کوم تقاضا د ګناه بیا بیا راپورته کېږي نو دا د نفس تقاضا ده، د نفس خواهش ده چې بیا بیا راپورته کېږي. او کومه ګناه چې بیا بیا نه راپورته کېږي خو کله یو ګناه او کله بله ګناه ناستې، کله د زړه کې رال چې دا وکړه هغه هم ګناه ده، بیا ته وایي چې دا نه کې هغه هم ګناه ده. دا شیطان دی. نو شیطان چې کوم دی نو هغه چې یو ګناه ته وسوسه ستا زړه ته واچوي نو چې په هغې کار ونشي نو بیا راته بله واچوي، ګوره که په دې کې مې ونښلولو، بیا بله واچوي چې ګوره که په دې کې مې ونښلولو. نو د شیطان دا کار دی. نو فرمایي چې کومه تقاضا بیا بیا راپورته کېږي دا نفس دی او د نفس سرکوبي چې وکړي د اصلاح کې نو دا بیا ختم شي. او کومه تقاضا چې شیطان کې نو د شیطان هغه به کېږي، خو چې کله ته نفس خپل ملیامیټ کې او د نفس ته رګړایي وکړه نو شیطان چې کار کوي د انسان په بدن کې د چا په واسطه یې کوي؟ د نفس په واسطه. چې نفس اصلاح شوي ده نو شیطان اوس څه نشي کولی، د هغه داو بیا کمزوری شي.
क्योंकि नफ्स का खतरा अपनी ख्वाहिश शहवत लज्जत पूरा करने पर मबनी होता है, इसको मुकर्रर पेश करता रहता है और शैतान की गरज तो सिर्फ ये है कि ये किसी न किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए। एक गुनाह के खतरा को उसने दफा कर दिया तो वो दूसरे गुनाह का ख्याल पैदा कर देता है, और जो खतरात अकायद के मुताल्लिक हों वो सब महज शैतानी होते हैं। कुम खतरात चे दा अक़ीदे सर ताल्लुक़ लरी दा शैतानी वی د دې علاج دا دی چې کوم ځای د شیطان داو کمزوري کیږي هغه ځای ته ځه، کوم عمل سره چې د شیطان داو کمزوري کیږي هغه عمل کوه، چې ست کوم مجلس ته خراب صحبت ته هغه نه پاسه، خراب ځای دی هغه نه پاسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا بیت الخلاګان دي ته شیاطین حاضریږي، بیت الخلا کې وخت متیرو او چې دنه نوځینو دا دعا وای اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، او حاجت پورا کو زر بار روز. شیطانی خلق سره مکینا، شیطانی مجالسو کې مکینا، شیطانی ځایونو ته مزه، سینما شو، بازار شو، د شیطان گزار دلته ډیری. جمعات ته د شیطانی ځای نه دی، دا د الله کور دی، دلته د شیطان گزار کم وي، خو د وسوسې دلته مچي. جماعت ته براتلو په شیطان پابندی نشته، لیکن ماحول له انسان داسې جوړ دی چې د انسان وار خطا کی. بیا عمل قرآن کریم تلاوت چې ته کې په زوره، نو دې سره د شیطان وار د گزار کمی کمزوري کی، او چې کله د الله ذکر کې نو دې سره شیطان تختی چې په زوره کې. حدیث مبارک کې راځي، د صحیح حدیث ته د بخاری شریف نور او حدیثو کتابونو کې هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مؤذن اذان شروع کی نو دغه وخت کې شیطان زغلی منډه وي او د مؤذن د اذان نه لریزي، وله زورات او هغه ټیزونه چي په شابانه هوا پرې دي، او هوام هغه چې आवाज سره مع صوت. حدیث مبارک لفظ دا سره راځي وله زورات، ټیزونه چي شیطان چې تر کومه پوری زی. محدثین حضرات د دې وجم بیانوي چې دا ټیزونه ولې شي، نو بعضی وایي د پاره چې د شیطان د اذان د आवाज څخه ما غوږو کرا دي چې دا زناورم شیطان وایي، خپل आवाज کې هغه आवाज می پټ شي، او بعضی وایي چې باغې پورې خندا کوي، او دریم قول لا دی چې د یری نزي د الله د نوم اغشتونه الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، دې سره باغ دومره زور راشي لکه په خر باندې چې بار درون واچي او هغه دغه څه کوي، نو دغه شیطان هم کوي. نو د الله ذکر د شیطان د تخت لپاره مؤثر ذریعہ ده، منل شي وي، خو چې په طریقه باندې ذکر سره یو کې چې څنګه